ها ګرانو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننی ټاپک زمون چې کوم دا اغا د امازان بیس سپلایر چې هر کله مونږ پیدا کو تاسو ته ما ویلو چې د بیس سپلایر کومې کرایټیریا دي څه کنډیشن دي هغه به مونږ تاسو ته څنګه پته لګي الریډي ما په ویډیو کې منشن کړی ده. نو نن زمونږ چې کوم دا د ویډیو دویم پارت ده چې هغې کې مونږ تاسو ته دا ښیو چې هر کله تاسو بیس سپلایر پیدا کړو هغې سره به تاسو کانټیکټ څنګه کوئ، رابطه به ورسره څنګه کوئ، هغې نه به تاسو کوټیشن څنګه الی. کوټیشن ملګرو تاسو ته به الریډي پته وي که کوټیشن نه مطلب چې تاسو ته مکمل هغې ریټ، هغې مطلب ډایمنشن، تصویران وغیره، هغې پروډکشن یعنې الف نه ونڅه تر یې پورې ټول تاسو ته هغه ښیي چې مثال مونږ په دا ریټ درکو دا شی هر څه ټوټل چې ورسره فاینالایز کړئ مثال دې شي ته کوټیشن وایي. صحیح ده. نو هغې به تاسو چې هر کله اول به څه شو کې هغې سره به کنټیکټ به څنګه کوئ، هغې سره به د کوټیشن به ونه څنګه الی او دریم نمبر کې به څنګه ورسره پرایس چې کوم ده که نه هغه بیه هغې به څنګه ورسره فاینالایز کوئ چې هغه تا ته بیا ډیلیور کړي سامان امازان ویرهاوس ته. نو دا شیان چې کوم دي په امازان کې دا ډېر مهم دي او تاسو به په دې کې کومه بیه ونه غواړئ اف او بي یا ایکس ورک یا اف آی بي او یا چې کم دا ډي ډي پی. نو دا درې واړه ډېر مهم دي چې تاسو په کم ریټو کې ونه غواړئ. صحیح شوله. اف او بي او ډي ډي پی او ایکس ور کې دې کې فرق څه وي هغه به ټوله مونږ انشاءالله په دې ویډیو کې درته وښیو. پوه شولې چې دې څه مطلب د دې څه مطلب. نو راځئ چې ویډیو په ګډه وګورو. ښه جی اوس چې کوم د مونږ راځو څه شي ته امازان لیکچر ته چې څنګه به مونږ د چاینا کې سپلایر سره کنټیکټ کوو هغه په کومه طریقې سره کوو که مونږ یو شی خوښ شو. صحیح شوله. ایته پروډکټ سورسینګ وایي. صحیح شوله. په امازان کې د پروډکټ سورسینګ وایي. مونږ الریډي کړي چې هاو ټو چوز د بیسټ سپلایر. بیسټ سپلایر به څنګه ګورئ نو راځئ اوس دلته ګورو. پروډکټ سورسینګ اوس مثال کوو مونږ یو شی خوښ شو. صحیح شوله. په امازان ته مونږ راغلو اکاونټ کې مونږ شی وکتلو هغه شی چې کوم د مونږ خوښ شو نو هغې سره به مونږ په کومې طریقې سره رابطه کوو ځکه چې زمونږ سپلایر خو په چاینا کې ناست ده او مونږ دلته په دوبۍ کې یا قطر یا سعودي کې یا قطر یا په کوم ځای کې یو په کوم ملک یو نو مونږ به هغې نه سامان څنګه الو سامان به څنګه ویرهاوس ته لېږو او څنګه به امازان ته مثال په تور دغه بوډل چې کوم ده دغه مونږ خوښ شوی ده. صحیح شوله. نو دې سره په درو قسم په درو طریقو سره ته کنټیکټ کولی شئ. یو خو د ایمیل د لارې د سره کنټاکټ سپلایر ایمیل سره کال از ټلیفون چې وته وکړي یا چې کوم د چټ نه مطلب چې کوم د چټینګ ورسره کې عام قسم کې چټینګ نه دا شی. نو بهترین طریقه د بزنس چې کوم د تجارت د کنټیکټ سپلایر مطلب په ایمیل سره به وته کوو. نو ایمیل به څنګه کوو راځئ ملګرو دلته چې موږ په دې باندې کلیک وکړو دغه بوټل چې کوم ده الریډي د دې نام ده چې کوم ده. صحیح شوله. کوانټیټي څومره ده مثال 100 پیسه. صحیح شوله. ښه اوس د لاندې شیان چې کوم دی دې سره ما چړی دی دې ته ضرورت نشته الریډي دا موجود دي نمامه هر څه موجود ده. نو مونږ لاندې راځو دلته زمونږ چې کوم ده دلته به دې ته پراپر چې کوم ده ایمیل اډرس به ورته لیکو دلته به ټوټل رایټینګ ورته لیکو یو لیټر به ورته لیکو. صحیح شوله. نو هغه به څنګه کوو راځئ دلته الریډي ما سیو کړی ده. صحیح شوله. دا به مکمل A to Z مونږ ورته لیکو ریکویسټ فار کوټیشن چې مثال مونږ ته نه یو تشو کو یو کوټیشن مونږ ته لیکو نو هغه مونږ ته بیس بهترین پرایس راکا د ټولو نه بهترینه پرایس راکا ښه پرایس راکا هغه ته به مونږ ته څنګه راکای. نو اول چې کوم د ریکویسټ فار کوټیشن راځي ګریټینګ یور کمپنی انټروډکشن خپل کمپنی انټروډکشن به وته کې چې مثال مونږ پلانای کمپنی دا په دوبۍ کې یا مثال په سعودي کې چې کوم ځای کې تا کمپنی وي هغې کمپنۍ خپلې کمپنۍ انټروډکشن به ورته وکړي مطلب تعارف چې زه پلانی خبرې کوم او بیا چې کوم آیټم دې خوښ شي لینک بیلو چې کوم ده دلته به لینک ورته واچوي. صحیح شوله. مثال په توګه دغه لینک به کاپي کړي دا پروډکټ تاسو خوښ شولو ټیک شوله. راځو دلته کوټیشن ته نو کوټیشن کې دلته لاندې چې کوم ده لینک بیلو دلته ما وکړو نو چې څنګه دا لیټر مونږ دې ته ورکو په دې باندې دې کلیک وکړي ډایرکټ دا پروډکټ به دې ته پته ولګي چې مثال د الګ چې کوم ده دا پروډکټ غواړي. صحیح شوله. په څومره کوانټیټي کې غواړي هغه به ورته الریډي مطلب مقدار معلوم کړي چې مثال 100 پیسه 1000 پیسه یا 15000 پیسه دا غواړم. صحیح شوله.
ها نو هر کله چې دا تاسو د الګ پروډکټ خوښ شو مثال تاسو پروډکټ خوښ شو د ایمیل ولګلو نو ته به ته ولګي چې پلیز پرووایډ د فالوینګ اډیشنل انفارمیشن ټو فاینلایز اټ فار اور سٹور مونږ ته د دې په باره کې نور معلومات راکړه چې څنګه دي څنګه آیټم دي کومې تاسو سره ویرایټیان د سره دي کنه ویریشن مطلب نور ویرایټیان نور سامان وغیرہ هغه ټول مطلب مونږ ته پرووایډ دی پر راکې او بل به ته ولګي واټ از د پرایس پر یونټ مطلب په یو پیس او د لګو سره چې کوم د پیکیجینګ سره د دې څومره پرایس ده لګو دلته هیڅ نشته لګو مطلب چې بده باندې مهر لګوي مهر ته لګوي شي صحیح شو نو هغه چې تم ته په لګوي هغه بس مونږه پیسې والے ان پلیز پرووایډ د پرایس ان ډي ډي پی اف او بي ان ایکس ور ان ټرم صحیح شو انکو ټرم ولې چې دا په انټرنیشنل ټرمز د چې بین الملل مطلب په نړیواله سطح ته سامان کې د انټرنیشنل سطح کې تجارت انټرنیشنل کمرشل ټرمز دا دغه کنډیشن دي هغه شرطونه دي چې دا به ته وای هوټل بهترینه ډي ډي پی کې په دې خدمت ملګرو چې ته هیڅ ټینشن بناله بس امازون ویر هوسته یا ستا کور ته سامان راسي راځي چې اوس زه ته هم ایکس ورک سمره ایکس ورک کې دا مطلب چې هر کله هغه ته شو کې ته مثال د پروډکټ دی نو غوښتل شي ابو پروډکټ تیار کې مثال یو پروډکټ پرایس سود 3 روپۍ دا خو ته ونه 1000 پیسه غواړي نو د 1000 پیسو چې کوم شي په درو کې ضرب کې 3000 روپۍ جوړیږي صحیح شول 3000 ټیک شول نو دا به پروډکشن تیار کی سامان به تیار کی هغه بچ شو کی خپل ویر هاوس ته به یوسي تا ته به ټلیفون وکړي چې شاید تیار د ورجان نه هغه پسې راولېږي ډیلیوري والا چې نه پر سامان یوسي مطلب د خپل سٹور ته یوسي ته به ورشي ډیلیوري والا لګ به پسې ورس کې سامان به یوسي خجی دویم چې کوم دا هغه کې دا مثال لکه ستا سامان اخو دي خو نوړي بس خپل ځته یوسي ته به چې کوم دا ډیلیوري ایجنټ ورولېږي هغه به تا ته شو کی تنه یوسي دویم د اف او بي फ्री ऑन बोर्ड एफ ओ बी څه مطلب फ्री ऑन बोर्ड دې څه مطلب دې دا مطلب چې دې کې بیا سامان لګ الته په 3 روپۍ دې کې مطلب بیا ته دغه شی بیا په درېمې درکې اوس په درېمې د دې بیا دا او 1000 پیسونه دي نو د 3500 جوړیږي دا ته وای چې دغه سامان مته د په درېمې درکم ولې چې زه ته سامان د چار کله تیار شو دا بیا تیارای نه پس پهله به خپل سورت وړو خپل سورت یوسي ان ورسته بیا د چرته یوسي ډایرکټ التاغه ته یوسي پورته مطلب پورت مطلب بندرګاه چې مونږ تاسو ته ویل شو لکه دلته جبل چې کم نه کنه چینه کې جده کم بندرګاه د غته یوسي نو هغه کته ته تا خو هدا کته په جاز بیا راوړي او که په سمندري جاز راوړي ستا مرزي ده صحیح شولا خاجي نو دا چې کوم دا اف او بي د ته ویل شي نو دا به ته بیا چې کوم دا د بندرګاه به بیا خپل ډیلیوري ولا نه پر ورولګي هغه چې کوم دا امازون ویر هاوس ته ودی اوسي اوس کوم دا ډي ډي پی ډیلیور ډیوټي پیډ د څه مطلب چې دغه بوتل تا ته په 4 روپۍ بدر کوي خو 4 روپۍ درکوي ولې چې دا ته امازون ویر هاوس دلته کورت رسي 4 روپۍ په 4 ډالر 1000 پیسه دیونه واغستل نو د دې څومره شولې 4000 روپۍ شونډي والا نو دا وسته کې دا د توای چې سامان پروډکټ سامان د تیار شو تیارینه بعد د ته شو کې خپل ویر هاوس ته غي نورسته بیا چې کم د بندرګاه ته اوسې بندرګاه نه بعد د بیا ته شو کې بیا ډېر کې وروړي ته کم ځتا امازون ویر هاوس ته هغه کپ امریکا کې کپ یو ای کې کپ سعودي کې کپ پاکستان کې په افغانستان کې کم ځکه ستا زوی وته اډرس ورکړي اما قضیه ته تر رسوي خو ته الریډي ولې چې تا ډي ډي پی کې مطلب ډیلیور ډیوټي پیډ تا د ډیلیوري پیسې پغه کې وته الریډي جمع کړې دي صحیح شولا ځکه چې مخکې په 3 روپیو بیا په 4 شو بیا د وجنه نو ته به ته دلته ولې کې چې پیسز ایکس ور اف او بي ډي ډي پی مطلب اوس دې کې پیدا ده چې کته چرته د مطلب چې ماته د دې ریټونه راکا چې 1500 پیسونه غواړم هغه 100 روپۍ ده یا د 0 نه 15000 پیسه غواړم بیا هغه 100 روپۍ ده یا 15000 نه زپا چې غواړم هغه بیا څومره ده نو ته به مختلف ریټونه درکې ګوره د 503 روپۍ ده که 1000 نه پیسونه غواړي بیا 2.5 روپۍ ده که 15000 غواړي بیا 2.8 ده نو مطلب دا چې بتا ته غیر ریټونه درکې صحیح شولا هغه به ته وګوري نو دا لازم ده چې تاسو هر کله کوټیشن کسٹمر نه سپلایر نه غواړي دا به وتوي بیا به وتوي چې what is the standard production time for each order د هر یو order چې کوم د standard production مطلب په څومره ټایم کې ته د ماته تیاری اسنه چې 15 کال ته ماته په تیر کې دا به وته ورکه صحیح شولا دا چې هر کله کوټیشن کې به دا لازم تاسو لیکئ رزه د دې یو اکچوال ز مثال درکوم صحیح شولا هغه څنګه مثال په تور د چې کوم دا په 15 ورځو کې یا 4 ورځو کې یا مثال یو میاشت کې دلته رسي صحیح شول سامان په امریکا ته 15 ورځو کې رسیږي او ته بوته what are the dimension of each packaging
بوکس کیوبیک ان کیلومتر. ا دې څه مطلب چې مطلب مونږ ته د دې سایز څومره د بوکس سایز کوم دا په پلنوالي څومره ده په غټوالي څومره ده او اوږه څومره ده. ګوره اوس دا بوکس کوم دا 14 چې کوم دا لارج مطلب په اوږدوالي 14 ده او چې کوم دا ویټ د دې پلنوالي څومره ده 11 ده او د دې هایټ مطلب اوچتوالی څومره ده 6 ده. نو دا ډیر مهم دی. دا ډایمنشن به تاسو ته ډیر ضروری دا به وته چې مثال د بوکس ډایمنشن او په یو بوکس کې څومره سامان راځي. صحیح شولا؟ دا ډیر ضروری دی ملګرو چې دا تاسو کې یاد نه وي نو بیا به ډیر مصیبتو سره اخته شئ. خجی خو شپمن اډرس تاسو د بهترین دلته چې امازون دلته خپل ایونت دراشه علی بابا کې نو دلته به ولیکئ. صحیح شولا؟ شپمن ایجنټ تاسو به ډایرکټ دلته میلاو شي. صحیح شولا؟ چې شپمن ایجنټ څنګه دلته ولیکل لکه څنګه چې پروډکټ سرچ کین د شي نو دا تاسو بیا ریټونه درکې چې مونږه تاسو 1 کیلو په څوړو ګوره دا چر کله ته په بایسي مطلب په جاس کې وړي 1 روپۍ کیلو د توړي په $1. صحیح شولا؟ او مختلف قسم کې د دې ریټونه دي تاسو وګورئ چې کم تاسو ته ایجنټ میلاو شو نو هغه ایجنټ باندې وګورئ. دا وګوره د 1 کیلو چې کم دا یا $15 علی نو دا شی مختلف ریټونه دي تاسو ته په بده کې میلاويږي. او دا به وته چې هاو منی آیټم یوزوالي کم ان ون باکس په یو باکس کې څومره چې کم دي هغه ته به مونږ ته چای اسنه لکه مثال دا بوتل ته مونږ په یو باکس کې 10 بوتل اچي 12 اچي 16 اچي 50 اچي 60 اچي جګه ته بیا پته وی. صحیح شو؟ ځکه کته چرته کسٹمر ته ډیلیور کې اسنه چټوله 50 پکې ډیلیور کړي کسٹمر به مزه کوي ته به نقصان رسېږي نو دا شین به پکې کوټیشن کې لیکي. صحیح شو؟ چار کرته سپلایر سره رابطه کوي دا ډېر مهم دی انډیوالانو. صحیح شو؟ حاجی بل چې کم دا هغه څه شي دا پروډکشن کاست او شپمنټ کاست او بل چې کم د کنه لینډډ کاست چې دا مونږ ته په څو پریوزي. مثال په تور پروډکشن کاست څومره کړو پروډکشن چې کم شاید تیار کړو هغه په څو بده مثال په 3 روپۍ. شپمنټ کاست د څو کړلو 1 روپۍ نو دا لینډډ کاست ته 4 کله ورسېدو په 4 روپۍ ورسېدو. اوس ته په دې باندې پرافټ مارجن چې ماته مثال 50% نه چلاند نه بلکې بر چې ماته څومره پیدا وکړه هغه به امازون کلکولیشن باندې کلکولیټر باندې ته څنګه کلکولیټ کوي راځي چې غازه ته وخم. نو موږ وایو چې د دې کیلومتر مطلب څه چې 50% نه بر موږ ته پیدا راکې هغه به تاسو څنګه پته لګي. راځي چې دلته امازون کلکولیټر تراشو ډیر اسانه ده. ایس ټینشن مایک په یو سکند کې تاسو غي مکمل کلکولیشن درکې چې ستا چې کم ده دا کې دومره دی پیدا ده او دومره تاسو په مثال 10% 20% 50% کله کله 80% هم پکې راځي. صحیح شو؟ نو هغه به تاسو څنګه معلومه انډیواله راځي چې پریکټیکلی دلته توخه راځو موږ د امازون کلکولیټر ته خو د کې یو خبره چې 50% نه برابر استوي دلته موږ بي اي ریونیو کلکولیټر ته څنګه راشو کته سو اکاونټ خو ټیک ده کنه وی الریډي از ا ګیس مطلب دا چې ارکل تاسو بل چاته یو غور کړی. صحیح شو؟ لکه چل اکاونټ کې اوس دلته موږ راځو فاین یور پروډکټ ان امازون کې ته شو کا خپل پروډکټ پیدا کا نو دلته به تاسو شو کې د دې هغه چې کم دا نمایده لکه اوس موږ دا پروډکټ چوز کړی دا مثال موږ دا واټر بوتل چې کم دا موږ دغه غواړو. صحیح شو؟ نو دې به تاسو کې ملګری دلته براشه د اس ان بکاپی کې امازون سټاندرډ آئیډنټیفیکیشن نمبر دا بکاپی کې. صحیح شو؟ دا چې څنګه کاپی کو دلته راځو دلته موږ پیسټ کوو چې څنګه پیسټ کو او دلته سر باندې مکلیک وکړو نو دا بوتل موږ ته پیدا شو. صحیح شو؟ مطلب موږ دا چوز کړی دا ٹھیک شو؟ نو دا چې څنګه دلته به څه شي کې دلته به ګوشي د دې ریونیو ته چې مثال د څومره دا امازون فلفلمنت. صحیح شو؟ څه مطلب دا اوس مونږ خرڅي کې په څو لکه په امازون باندې په 0.99 مطلب الماس په $20 باندې. صحیح شو؟ په $20 مونږ مثال په 19 ورکو 19.99 یعنی الماس مونږ په 0 ورکو دای په $20 ورکو. صحیح شو؟ نو دلته مونږ لیکو 19.99. صحیح شو؟ چې ارکل مونږ دې باندې کلیک وکړو نو اوس دلته راځو کوم څه د نور شان سره به زیات نه چړای ایسره موږ تاسو هیڅ کار نشته پوه شولې دلته مانډ سټوریج وغیرہ کوست سیلر پروډکټ کوست اف پروډکټ ته مثال پروډکټ یو شی چې کوم د هغه بایم دلته څو تومه مشوي ده نو موږ ته ویلو چې په 3 روپۍ موږ ته شامل شو ده 1 روپۍ هغه باندې شپمنټ کاست ده 4 روپۍ مطلب موږ ته ملو شو ده نو دلته به کوست اف پروډکټ ته کوست نو دلته کلکولیټ باندې کلیک وکړو موږ ته مکمل ټوټل د هغه ار سره کې چې امازون ته څومره چارج کوي ټوټل ریونیو څومره مثال 1999 باندې یو پیس ته هغه سره صحیح شولا سیلینګ ان امازون فی 3 روپۍ
مطلب تا ته په څورو ته میږي فلفلمنت بای امازان پیس امازان سنټر ته چې راځي 3.64 او 0.19 چې کوم د سټوریج د امازان بوتانه دا چرچ کوي صحیح شولا نو ډېر ملګری ته پته نه لګي چې موږ نه امازان څومره کوي تاسو د کیلکولیشن وکړئ ډایرکټ اوس ګوره موږ 4 روپۍ دلته ده موږ ته څومره ده اشای چې کوم د 9.16 او دلته چې دا 45.82 موږ څه ویلو چې 50% نه چې باید موږ ته फायदा پکې زیاته وي اوس دا الحمدلله 15.2 اتیا موږ ته د دې فائدہ ده صحیح شولا نو مطلب دا چې دا مونږ ډیر زبردست شای دا او د مونږ ته ښه پیدا وګوره دا د ګراب ده چې تا کوست څومره ده او تا ته خرچه به څومره راغله ده سیلینګ پروسیجر څومره ده نو ټوله تاسو ته ښیي نو امید لرم ملګرو چې تاسو په دې باندې پوه شوئ ګوره زمونږ چې کوم ده $4 کاست ده او تا ته پراپټ مارجن ښیي چې نیټ پراپټ تا ته څومره راځي 9.16 تا ته پریوځي مطلب په امازان باندې چې ته دا شی خرڅې 9.14 مطلب تا ته په دې کې فائدہ ده نو 15.2 اتیا د پرسنټه نو موږ به وته ولیکو اخر کې I would really appreciate your swift response مطلب زمره چې جلتی best regard general فلان چې د چانه ما پکې لیکي زه پکې لیکم سیشل مستر بلال زمونږ وراره ده خجیم نو دا به بس مکمل د کوټیشن ما کافي کې او دا به د زنا راشه کافي به کې او دلته به پیسټ کې چې پیسټ د کو سند انکوایری نو مطلب په دې باندې انکوایری شروع کړه ټیک شول انکوایری سي انکوایری هوتا ست پته لګي خاص څومره کوانټیټي غواړم مثال دلته پکې ولکه مثال یو سل کوانټیټي یا زر کوانټیټي 15000 چې څومره ستا مرزي وي الریډي دا په کوټیشن کې مو ته لیکل دي صحیح شول خاص سبمټ کوټیشن چې څنګه کلیک کې سکسس د دې مطلب چې تا شای چې کم ده بس کامیابی سره موږ ته ورسېدو نو کوټیشن وته لاړو ملګری ادا کوټیشن څلور 50 سپلایر ته ولګي چې کم تاسو ته بیسټ پرایس دیر کو هغه سره ډیلینګ وکړي نو امید لرم چې باندې باندې پوي شوی کنه و پوي شوی الله مو پوي که زخم شم پوي کو واستړې مو کړم الکه څنګه بلګم چې خپانه شي دا چې مثال لکه اوس ازل پل یو جولای نه ته د دې سامان څنګه ده موږ کله رسي جولای اول تاریخ د جولای نه تر اگست پورې مطلب په یو میاشت کې کم از کم چې دا سامان تا سټینډر کې شای راورسیږي نو چېر کله ستا سامان راورسیږي امازان ته هغه به تا ته ټلیفون وکړي چېرې شای دې ورسېدو امازان ولا به تا ته ایمیل ورکړي ها کته په دې کې زړه دې مطمئن نه چې ودرګه دا شای څنګه د خراب ده صحیح نه ده نو دې لپاره یو انسپیکشن ټیم وي هغه به ته څه وکړي هغه به ته په کیما چې کوم د خوراک ولا کیما نه دا په امازان باندې چې کوم دا یو ویب سټ ملويږي www دې بده د څه مطلب ته مثال په افغانستان پاکستان یا دلته یو ای کې ته پته نه لګي چې نه ته خو ته پسې نشي تر نو ته بدل تراشه دلته ویب سټ باندې به کیما باندې دلته به کلیک وکړئ کیما دغه چې کوم د ویب سټ دا kima.com دغه ټیم به تاسو مکمل تشو کی هغه بل تلاړ شي د سره وته کانټیکټ رابطه وسه چې پلاني ویر هاوس کې اډرس بور کې چې پلاني کې ما غدا سامان د هغه تاسو چیک کې چې صحیح ده کنه ده صحیح نو دا پراپر انسپیکشن کوي مطلب تفتیش کوي تاسو $150 د شیالي هغه ټیم دلته راشي د کیما ولا ټیم چې کم د کنه د انټرنیشنل اورګنایزیشن د سامان د تفتیش کولو هغه راشي سامان وګوري چیک کې ار یو شای ګوري کنه لیبل ګوري ارڅو هغه ته بیا تصویران لګي شیان چې بالکل کا شای اوکی وي ته چې شای اوکی ده کا شای کم سامان چې د پروډکټ دا صحیح نه نو تا ته وای چیرې سړی بالکل میخینده صحیح سامان نه ده چولا نو که اوکی درته اوکی ریپورت درکې چې مطلب شاید 100% ده انجوای کوه سامان دی وړه نو سامان بابا چې کوم ده هغه یو سي که اوکی نه نو تا ته وای چې شاید خراب ده نو بس که اوکی راځي به ویر هاوس نو سامان ډایرکټ تا ته راوړي امازان ته او ابراهیم بدن لاړ شي او تاسو سامان انجوای کوئ نو په الله مسپارم خوږو پښتنو لو یو ان میس یو چې هر چرته وي آباد خوشاله اوسئ که بیا د څه مسله مشکل وي موست ویلکم حاضر یم ها هغه ملګری چې څوک اکاونټ کې نوی وي هغه چې کوم دی راشه اکاونټ کې دلته ما ویډیو الریډي لینک شیر کړی دی هغه اکاونټ وګورئ ان شاء الله څه مشکل بنئ صحیح شولا ثانک یو پښتنو ورونو لو یو ان میس یو بای بای